ستاسو نور څه مقصد نه دی د بونیر خو اسم 60% ځوانان په بهر ملک کې په دیاړو باندې دي نور هم څه مقصد نه دی خو چې دا کوم ځوانان په بونیر کې ناست دي دا د خپل مور او پلار د خدمت نه محرومه کول غواړئ دا د خپلو بچو د تربیت نه محرومه کول غواړئ دوی هم د سعودي عرب شګو ته لیږل غواړئ دوی هم د دوبۍ ریګستانونو ته لیږل غواړئ دوی هم د ملیشیا ځنګلو ته لیږل غواړئ رحم هم نه راځي زموږ په دې بچو باندې رحم هم نه راځي زموږ په دې ځوانانو باندې زه هغې نه د یو قرارداد په ذریعه باندې د وخت د واکمنو نه دا مطالبه کومه چې فلفور په بونیر کې د ماربل بزنس سره وابسته څومره مشکلات دي دا مشکلات ختم کړئ تاسو راسره په دې کې اتفاق لرئ لاس اوچت کړئ او د خپل طرف نه د دې ځای نه د وخت دې زورورو ته پیغام ور ولېږئ اوس خو بېوسه یم خو یاد ساته زما د بچي د خولې نوړۍ دې قبضه کړې ده او چې وس مې در باندې بر شو زما به لاس یې او ستا به ګرېوان یې او د خپلو حقوقو تپوس به درنه کومه انشاءالله زما تړلی لاس او ستا درنې درنې څپېړې یو وخت خو به اشنا ده په حساب کې راولمه دلته زمونږ د دې علاقې زیات انحصار دا په ماربل بزنس باندې دی دا په درنګونو باندې دی دا د ماربل په فیکټرو باندې دی په دې فیکټرو کې زمونږ خلق مزدوریانې کوي دلته خلقو سرمایه کارۍ کړې دي خو زه ډېر زیات په افسوس سره دا وایم کو یو طرف ته د سختې په وخت کې د پکړ دکړ په وخت کې او د کیس کوړک په زمانه کې د اف آی آرو په دور کې د یوې پارټۍ قیادت ته بونیر نن ور یاد شو نو زه د هغې نه دا پوښتنه کومه چې په کوم وخت کې تاسو سره زر او سپین زر تقسیمول چې په کوم وخت کې په تاسې ویشلې په هغه وخت کې بونیر در یاد نه و بونیر آیا د هغه ضلع نه ده چې تاسو په 2017 کې د پی ټي آی قیادت اعلان کړی چې دلته به مونږ د ګیس منظوري کوو دلته به مونږ سوی ګیس راولو دلته به مونږ موټروې راولو دلته به مونږ سی پیک راولو نن د بونیر نه ګیر چاپېره ګوره کو دلته سوات دی ایکسپریس وی پې راغلی ده کو دلته ملکند دی ایکسپریس وی پې تېره شوې ده کو ورسره خواته مردان دی موټروې پې تېره شوې ده کو ورسره خواته د بونیر سره صوابۍ لګېدلې ده موټروې پې تېره شوې ده او کو دې طرف ته زمونږ د امازو سره د هریپور او د تورغر او د شانګلي او د کالاډاکې حدود لګېدلي دي په هغه طرف باندې هم د سی پیک روټ تللی دی بونیر نه ګیر چاپېره سی پیک روټ لاړ شو بونیر نه ګیر چاپېره موټروې او ایکسپریس وی لاړه او بونیر په منځ کې محرومه پاتې شو نو زه د حکومت وقت نه او د وخت د واکدارانو نه دا اپیل کومه د بونیر د قوم په دا بچو باندې رحم وکئ او د ماربل بزنس په لار کې چې تاسو څومره رکاوټونه جوړ کړي دي دا رکاوټونه ختم کړئ زمونږ د علاقو د دلته د تجارت دارومدار دا په ماربل بزنس باندې دی